او رستو با انسانیت چاند پاتش سرنگی چی غنم او ربش چاند شی و داغینا کم بورا بورا پاتشی نو دغه سیوا د انسانیت هم چاړوشي یاد کجورو ډېرې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي كحفارة الشعير او التمر لکه څنګه چې وربشي غنم دا چانشي ګوره پاتې شي او دارنګي کجوري چې دې دا غي ډېرې وي او هغه چانشي کې کجوري ته وړاندې شي او هغه دې کجوري پاتې شي دغه څه باندې کان خلق دنیا نه لاړ شي او د باقی خلقو بعد الله په دربار کې هیڅ لحاظ ساتلې کیږي نه اوس هم داسي مراکز باطنی شتا چې هغه خپل کردار د خپل استطاعت مطابق ادا کولی شي خپل اصلاح هم کوي او د خلقو د اصلاح کوشش هم کوي چرته چې خراب ماحول وي دا غي د صحیح کولو د پاره تګ او داو تداسي خلقو د پاره اقای نامدار جناب محمد مصطفی علیه التحیت و سلام خوشخبریان اورولي او د جنت وادي ورسره کړی او هغه ته د خپل قرب طرف ته یعنی د متوجه کولو د پاره انعامات ورکړي په ترمذی شریف کتاب الایمان باب ما جاء ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ جلد نمبر 2 صفحہ 547 دا روایت را نقل کئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي یعنی هغه خلق ته خوشخبری ورکو چې زمانه رستو د اصلاح کارونه کوي او زمانه دنیا نه د تللو نه پس زما په سنتو باندې خپل هم عمل کوي او خلق ته هم په سنتو د منګولو لګولو ارشاد هغه ته نبی عليه الصلاه والسلام خوشخبریانه ورکړي په حقیقت کې د اصلاح د صوفیه کرامو په خانقاګانو کې او د غي د ذکر په مجلسونو کې ځکه چې دا خانقاه او باغې کې حلقه د ذکر چې کوم فیض لري هغه د چا نه مخفي او پټ نه په دې زمن کې زه د دوه سيزونو د برکت مثالونه پیش کول غواړم مثال نمبر 1 کې دو جزء اول جزء مسلمان چې هر یو کار د نیکۍ کوي نو باغې کې بنیت ضروری وي باغې کې بنیت ضروری وي کله دا نیک او صالح کار د پاره نیت نه کړي نو بیا دا غي ثمره ورته نه ملاوي لیکن د ذکر په حلقه کې دا کمال الله چولې دي که یو کس بغیر د نیت دغه مجلس د حاضرېدو نه په دغه مجلس کې حاضر شي نو هم دغه مجلس د برکت نه هغه محروم کیږي نه په مسلم شریف کې کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فی فضل مجالس الذکر جلد نمبر 2 صفحہ 344 دا روایت پدې کې نقل کړی دی چې سید عالم نور مجسم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي
دا لږ په غور سره واورئ. ان لله تبارک وتعالى ملائکة سیارة، یقینا د الله تعالی جل جلاله بعض فرشتي چې هغه هر وخت په ځمکه کې ګرځي راګرځي. یبتغون مجالس الذکر، او هغه بل کار نشته دی په دنیا کې، هغه صرف د ذکر مجلسونه لټای. فإذا وجدوا مجلسا، کله چې داسې مجلس بیا مومي چې هغه کې د الله ذکر کیږي، قعدوا معهم، دغه فرشتي دغه اهل ذکر سره کینی او وزر خوري، او چې کومې فرشتي په دې ځمکه باندې نور زینو کې داسې مجلسونو پسې ګرځي وغه دې دلانی راغلي، نو دا د دې فرشتي چې دا مجلس بیا مومي دي هغه نور فرشتو ته आवाजونه ورکوي چې هلموا الى مقاصدکم، خپل مقصدونو لراشي، مونږ چې څه پسې ګرځېدو هغه مونږ ته دلته کې په جامع نوریه سیفیه کې ملاو شو. مونږ چې څه پسې ګرځېدو هغه مقصد زمونږ پوره شو. مونږ ته دلته په خانقاه کې د ذکر مجلس ملاو شو. هغه نور فرشتې هم راشي تر دې چې قائد جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې دغه مجلس والو نه چاپېره دغه ملائکې ودرېږي او د هغوی صفونه تر اسمانه پورې ورسېږي. کله چې دغه مجلس د ذکر د پروردگار جل جلاله اختتام ته ورسېږي، یعنی سوچ مجلس برخاست شوی دي، دا ملائکې نه ځي، تر اخره پورې ناست دي، تر اخره په دغه مجلس کې حاضري. کله چې دغه مجلس اختتام ته ورسېږي نو دغه فرشتي د الله رب الجلال حضور ته راشي. الله پاک جل مجده دغه فرشتو نه سره د علم تپوس کوي، من اين جئتم، اے فرشتو تاسو د کوم ځای نه راغلئ؟ فرشتي ورته جواب ورکړي، فرشتي ورته جواب ورکړي جئنا من عند عباد لك في الارض، مونږ ستا د هغه بندګانو طرف نه راغلو چې هغوی په ځمکه وو. هغوی څه کول؟ فرشتي الله جل جلاله ته وایي یسبحونک، ستا پاکي بیانوله سبحان الله ویل، ویکبرونک، ستا لویي بیانوله الله اکبر ویل، ويهللونك، استاد تهلیل بیانولو یعنی لا اله الا الله ویل، ويحمدونك، استاد حمد بیانولو یعنی الحمد لله ویل، ويسألونك، استاد سوالونه هم کول. نو الله جل مجده ملائکه تو فرمایي ماذا يسألوني، اوی زمانه څه غوښتل، د څه په باره کې سوال کول؟ نو فرشتي ورته وایي یسألونک جنتک، هغوی تا نه ستا د جنت سوال کولو. الله پاک جل جلاله ورته فرمایي ولې هغوی جنت لیدلی دی؟ فرشتي ورته وایي چې جنت یې لیدلی نه دی. الله رب الجلال ورته فرمایي چې ای ملائکه چې جنت یې لیدلی نه دی او بیا هم دومره شوق دی که دوی جنت وویني نو بیا به دوی کې د هغې څومره شوق موجود وي، د هغې دپاره به نور څومره کوشش کوي. دغه فرشتې الله جل جلاله ته بیا عرض وکړي چې یا الله ستا دې بندګانو تا نه پناه هم طلب کوله. الله رب الجلال ورته وفرمایي چې د څه شي نه پناه غوښته؟ نو فرشتي ورته عرض کوي چې من نارکا،
یا اللہ ستا دا جہنم دا اور نے پناہ بختا اللہ رب الجلال نے فرشتوں تو فرمائی